المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، د روجي متعلق یو څو خبرې عرض کول غواړم او د الله رب العالمین نه دعا کوم چې الله رب العالمین د همت او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. د روجي متعلق دا یو څو خبرې دا ضروری دي چې سره دا مخکې نه په ذهن کې وساتي او بیا په دې باندې عمل وکړي شي. یو دا چې کله سره روزه نیسي چې نیت وکړي. نیت دا ضروری شی دی، ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، عمل دا په نیتونو سره دی. یعنی عمل کله صحیح کیږي چې کله سړی نیت وکړي. نو د روزې دپاره نیت پکار دی. خدا نیت دا یاد وساتئ، دا په زړه کې. او زمونږ دا خلک ځینې خلک داسې چې هغه نیت کوي چې نویتو ان اصوم غدین، دا هسته الفاظ جوړ کړي، هغه وایي چې نیت مې کړی سبا د روزه نیسم د دې رمضان د میاشتې. نو په ژبه باندې دا الفاظ ویل د دې څه ثبوت نشته دی او دا ثابت نه دي. لہذا چې کله سړی نیت کوي نو د نیت ځای غزله دی، په زړه کې دا نیت وکړي. دویم محترم عزتمندو، پېشمنۍ کول. ځکه دا پېشمنۍ کول دې کې ډېر برکات دي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکه. پېشمنۍ کوي ځکه په پېشمنۍ کې برکت دی. نو څنګه برکت پکې دی؟ ډېر برکات په دې کې پکې دي. یعنی د کوم برکت سوچ چې ته کې نو هغه برکت په دې پېشمنۍ کې موجود وي. ډېر خلک داسې چې هغه پېشمنۍ نه کوي، نه بلکې پېشمنۍ پکار دی سړی دی راپاڅي او خیر دی که ډېر څه نشي خوړی، داسې کجوره نیمه دې وخوري، اوبه دې وڅښي، لیکن دا پېشمنۍ دې وکړي. ځکه دا د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. او دارنګې دا پېشمنۍ دا مسنون دی چې سړی داسې په اخر وخت کې وکړي، تاخیر سره یې وکړي. داسې به نه چې سړی په 11 بجې او په 12 بجې باندې پېشمنۍ کوي، بس ما پېشمنۍ وکړه او ختم. نه، په تاخیر سره دې سړی وکړي، ځکه دا هم د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. لکه حدیث کې راځي زید بن ثابت رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره پېشمنۍ وکړو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د سحر مانځه ته پاڅېده. نو انس رضی الله عنه هغه تفوس وکړو چې د دې مانځه د پېشمنۍ په منځ کې څونه فاصله وه. نو زید بن ثابت رضی الله عنه هغه ورته وفرمایل په مقدار د 50 آیاتونو. یعنی یو سړی چې یو قاری چې 50 آیاتونه لولي د هغې تلاوت کوي، په هغې باندې به څونه ټیم تېرېږي. مثلا 10 منټه واخله، یا داسې کم یا داسې معمولی زیات، یعنی دونه ټیم د مانځه نه او د وخت داخلېدو نه لږ مخکې، یعنی چې 50 آیاتونه تلاوت پکې کېدلی شي د مانځه او دارنګې د پېشمنۍ په وخت کې. نو د دې نه موږ ته دا معلومیږي چې دا پېشمنۍ په تاخیر سره وکړلی شي، نو دا په تاخیر سره سنت دی او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. دارنګې محترم عزتمندو، په افطارۍ کې په روژه ماتي کې جلدي کول. چې کله وخت داخل شي او نمر پرېوځي نو بیا د سړی روژه ماتی کوي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطره. وی خلق به دا په خیر باندې تر څو پورې چې دوی په روژه ماتي کې جلدي کوي، یعنی روژه ماتی زر کوي. خو دې دا مطلب نه دی چې وخت نه دی داخل شوی او بس سړی روژه ماتي وکړي، نه، بلکې چې کله وخت داخل شي او نمر پرېوځي نو د هغې نه وروسته بیا سړی روژه ماتی کوي، بیا کې تاخیر نه کوي. لکه ځینې خلک داسې شته
چې نمر به پرېوتی وخت به داخل شي او د هغې نه بیا وروسته نیمه ګنټه خواوشه اخلي او بیا څه کوي بیا روژه ماته کوي. نه، بلکې دا د حدیث خلاف ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د اهل کتابو به دې کې خلاف وکړي، د یهود او د نصاراو خلاف وکړي، ځکه هغه تاخیر کوي په دې افطارۍ کې، په دې روژه ماتي کې. نو تاسو به دې کې جلدي کوئ چې څنګه وخت داخل شي. نو بیا پکار ده چې سړی روژه ماتي وکړي. نو ګوره په دې کې یو خو د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري شوه، او بل دا چې داسې انسان دا په خیر باندې دی، داسې روژهدار دا په خیر باندې دی چې په دې روژه ماتي کې جلدي کوي، یعنی چې وخت داخل شي او بیا روژه ماتی کوي. او بل دا چې دا د یهود او د نصاراو خلاف هم دی، او دارنګې په دې روژهدار باندې دا رحم هم دی، ځکه روژې نیولې ده نو خامخا وږی شوی به وي، دارنګې تږی شوی به وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر دا د کله میلاویږي چې کله وخت داخل شي نو بیا په روژه ماتي کې جلدي کوه، بیا په دې کې تاخیر مه کوه. دارنګې محترم عزتمندو، د دې روژه ماتي په وخت کې دعا کول، ځکه چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله روژهدار د روژه ماتي په وخت کې دعا کوي نو الله رب العالمین ول دا نه رد کوي، بلکې دا دعا ول قبلوي. نو په دې وخت کې چې دعا وکړی شي نو الله رب العالمین د دې روژهدار دا دعا قبلوي. څلورم دا چې بل چاته سړی روژه ماتي ورکړي، یعنی بل روژهدار ته روژه ماتي ورکړلی شي، په دې کې هم ډېر زیات اجر دی. محترم اوریدونکو، حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې یو سړی بل چاته روژه ماتي ورکړي، بل روژهدار ته روژه ماتي ورکړي، نو دی انسان ته الله رب العالمین څونه اجر ورکوي. دی روژه ماتي ورکوونکي ته الله رب العالمین دون اجر ورکوي لکه څرنګه هغه بل روژهدار ته چې د روژه ماتي ورکوي د هغه څونه ثواب شوی دی، حالانکې د هغه په ثواب کې به هېڅ کمی نه راځي. نو چې سړی ورسره دا کوشش هم وکړي چې یو روژهدار ته سړی څه روژه ماتي ورکړي. او دارنګې محترم عزتمندو، دا خبر ورسره هم زده کول پکار دي چې دا روژه په څه کومو شیزونو باندې دا خرابېږي او باطلېږي، چې دې ته د هغه روژې هغه مفسدات ویلی کېږي چې روژه په دې باندې باطلېږي او خرابېږي. دا یو څو شیزونه دي. یو هغې کې خوراک او څښاک کول قصدن، یو سړی قصدن خوراک وکړي او څښاک یې وکړي نو روژه لاړه ختمه شوه، روژه باطله شوه. هم که د یو سړي سوچ نشته دی، یو سړي سوچ او فکر نشته دی، خوراک یې وکړو څښاک یې وکړو او وروسته ورته ورپه یاد شو چې زه خو روژه وم او ما خوراک وکړو او ما خو څښاک وکړو، نو د دا روژه صحیح ده بیا، ځکه د ده سوچ نه و، د ده فکر نه و، او الله رب العالمین په یره باندې څوک نه رانیسي. نو د داسې انسان دا روژه، د دې سړي دا روژه بیا صحیح ده، د خپل روژه پوره کړي. لیکن کله چې سړی قصدن خوراک او څښاک کوي نو بیا د ده روژه باطله ده. دارنګې په جما کولو سره روژه دا باطلېږي. یو سړی روژه دی او د جما وکړه نو روژه دا باطله شو، روژه ختمه شوه او ورسره د دې هغه کفاره به بیا هم ادا کوي. دارنګې محترم عزتمندو، قصدن قی کول، یو سړی الټي وکړي قصدن او قی وکړي نو په دې باندې هم دا روژه باطلېږي. او دارنګې په زنانو باندې چې کله ماهواري بیماری راشي، حیض پرې راشي، او دارنګې یا د نفاس هغه وینه ورته عارض شي، هغه شروع شي، یعنی ماشوم پیدا شي، او نو د دې حیض او دارنګې د دې نفاس د راتلو سره هم روژه دا باطلېږي او روژه ختمیږي. دارنګې محترم عزتمنو، درېیمه دا خبرو سره هم زده کول پکار دي چې کله یو سړی مسافر دی او دارنګې د سفر په حالات کې روان دی یا یو سړی بیمار دی، نو دې ته اجازت شته دی چې دا روژه ونه نیسي، ځکه الله رب العالمین دې ته دا اجازه ورکړې. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې کله یو سړی بیمار دی یا په سفر باندې روان دی نو خیر دی دا روژه دې نه نیسي، بلکې دا روژه دې وخوري، ځکه دا سفر په حالات دی کېدای شي تکلیف ورته یا بیمار دی دته په تکلیفي، نو الله رب العالمین ورته اجازه ورکړي چې روژه مه نیسه. لیکن کله چې دا مسافر بیا د سفر نه پځې شو نو وروسته بیا دا قضا راوړي. دارنګې دا بیمار ښه شو نو بیا به دا روژه قضا راوړي. که اوس داسې بیماري
چې د هغې د ښه کېدو امید نشته دی. یعنې ځینې بیماري داسې مستمره او همیشه سړي پورې دا بیماري لګېدلي. نو که چېرته داسې بیماري وه چې همیشه دپاره به د سړي پسې لاحقه وه او مستمره بیماري وه، نو یا دارنګې داسې بوډاګان او یا دارنګې داسې زنانه چې هغه بوډایګانې او طاقت یې نه د روژې د نیولو، هغو ته هم اجازت دی چې داسې بیمار چې د هغې د ښه کېدو امید نشته دی، یا بوډا دی ډېر زیات، یا بوډۍ ښځه ده او روژه نشي نیوی، نو هغو ته اجازت شته دی دوی د روژې نه نیسي، بلکې د هغې فدیه دې ادا کړي. فدیه د هغې څه ده؟ یعنې د هرې ورځې په بدله کې دې مسکین ته یو مسکین د خوراک ورکړي، نصف صاع دا دې ورکړي، یعنې تقریبا 1.5 کیلو خوراک دې ورکړي، چاول دې ورکړي یا دارنګې نور څه خوراک دې ورکړي. نو دا یو څو خبرې وي چې موږ مختصر وړاندې کړلې. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين